الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين صدقت يا رب العالمين. پرون د مؤمنانو د جماعت ذکر د مسلمانانو الله رب العزت فرمایي چې دی به زه جنت ته داخلوم. الحمدلله الله ایمان را نصیب کړی دی. الله دې پکې موږ داخل کړي. الله دې استقامت را نصیب کړي. او نن الله رب العزت بیا د کافرانو تذکره کوي چې کوم د مؤمنانو په ضد باندې کومو خلکو چې به دغه خبره کوله چې بای من نه هلاکیږو من نه ختمیږو وما یهلکنا الا الدهر. ما درله بیا مثال هم درکړو پرون هغه د جرګې هغه چې شیرانی بابا پکې جرګه کې تقریر کې کوم مثال ورکړه چې د ګیا مثال د پښتون جرګه کې نو هغه مثال مې هم درله درکړه چې کوم خلکو دغه خبرې کولې چې وما یهلکنا الا الدهر. نو نن د هغې خبره ده چې کله به د قیامت تذکره وشو دي به دغه کیسې کولې. نو الله وایي واما الذین او هغه کسان او هر چې هغه کسان دي کفرو چې انکار یې وکړو کوم خلکو چې څه وکړو انکار یې وکړو پیغمبر ته وي وما یهلکنا الا الدهر افلم تکن آیاتی. نو الله رب العزت به ورله وفرمایي افلم تکن آیا نو آیاتی آیاتونه زمونږه تتلا چې لوستلی شو علیکم په تاسو باندې فاستکبرتم نو فانکرتم تاسو انکار وکوئ چې د الله رب العزت آیاتونه تاسو ته ذکر شو د الله آیاتونه وویلی شو نو تاسو د هغې نه انکار وکړه. څه مو وکړه؟ انکار هم وکړو. وکنتم وی تاسو قوما داسې قوم مجرمین مجرمان تاسو مجرم قوم وی. وَإِذَا قِيلَ وَهَرْ كَلَ چِ بَوِّلِ جُدِيُوتا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ يَكِنًا وَعْدَ دا اللہ تعالی حق ثابت دا حق دا او سچ دا وَالسَّاعَةُ او یقینا قیامت چی دی لا ریب فیها پدی کی ہس شک شبہ نشتا با قیامت کی ہس شک شبہ نشتا دا دا عقائد و مسالہ دا چی والقیامت حق دکشان فلسرات حق تے میزان حق تے بعضی سندہ بالدہ دا عقائد و سر تعلق ساتی. نو اللہ رب العزت فرمائی چی کل بدی تویلو شو چی وعدہ دا اللہ سر حق دا ثابت دا دکشان قیامت چی دا سر شدی راتلون کی دل آتیتن لا ریب فیہا پائی کی حس شک نشتا. نو قلتم تاسو بجواب سنگا کو قلتم وی بتاسو بویل تاسو ما ندری ند معلوم منگتا علم نشتا مسا چی دا قیامت پا گلاس بالا دا قیامت پا گلاس شید دا تاسو بس کسی مسی کوئے منگتا دا پتا نشتا خودی بار بار تذکرہ کیا دیر زیادہ ویرا وی. نو ان ظنو یقین نکو منگا پا دی باندی الا ظنن مگر یقین حقیرن معمولی شان داسی یو یقینم پی داسی جوڑ شوی چی داسی بم کی دیشی بس یو خبر بینو ته ویلې گیا ډېر وی نو موږ زه بس یو خبره به یې چرته خلک وایي که نه بل وایي مړه مانم دی نه خو ته ډېر نښتې نو کیدی شي صحیح نو وایي منو نه قیامت میامت نشته خو زه ان نظن الا ظنا حقیرا معمولی شان داسې یقین هم کله ناکله راشي چې زه کیدی داسې خبره هم پکې لایي. ان ظن من گمان نکو الا ظنا مگر خیال کم گمان کم وما نحنو او نیو منگا بمستیقین یقین کون کی خو منگ واری پا دی یقین مکین نکو داسی مضبوط داغا یقین نشتا چی ایمان براوڑو. وبدا لهم اخکار بشدیو تا سیات و بد دی ما حق عملو چی دی کم عمل کرده اخپل بد عمل بورت اخکار شی یا وبدا لهم او پا بدلکی بورکلی شدیو تا سیات و بدیانی ما دا حق عملو چی کم عمل دیو کرده وحاق بهم اور آگیر بکی دیو لرا احاطه باو کی بدیو بانده ما حق کانو چیو دی بیهی آئی پوری یستازیون ٹوکی ٹکالی کون کی الگا اللہ رب العزت فرمائی دی تا بخکارا کلی شی دیل با بدلکی ور کلی شی سشی چی دی کم خنداگانی منداگانی کری دی
نو د هغې عملي شکل به هلته د عذاب په شکل کې دي ته میلو شي، دي به دغه عذاب وویني، هغه به ترې احاطه واچي او ځان سره به یې راښکي. الله هم دې بچ کړي. وقیل اليوم او به ویلی شي دیو ته ننساکم نترککم من پرېښودی تاسو په عذاب کې، نترککم فی العذاب په عذاب کې پرېښودی، کما نسیتم لکه څنګه چې تاسو پرېښي وو مونږه، یعنې هېر کړی مو مونږه نو پرېښي مو مونږه لقا یومکم ملاقات د دې ورځې ستاسو هذا د دې څنګه اوس هم پرېښودی په عذاب کې نو داسې هم پرېښودی لکه څنګه چې تاسو د دې ورځې دا ملاقات پرېښي وو. دا مړو په وهم او ګمان کې هم نه وه چې مونږ به ګنې داسې د قیامت به یو ورځ راځي یا به ښه یا به دا ستاسو ګمان ومانه نه و. وقیل اليوم او به ویلی شي دوی ته ننساکم هیر مو کړی تاسو کما نسیتم لکه څنګه چې تاسو هیر کړي لقاء یومکم ملاقات د دې ورځې، ملاقات د دې ورځې، لقاء یومکم د ملاقات د ستاسو هذا د دې ورځې سره، لکه څنګه چې تاسو ملاقات د دې ورځې سره خپل هیر کړو دقسې مو تاسو هیر کړی. هذا د دې ومأواکم النار او زید استاسو ټکانه د استاسو څه شی دی اور دی، وما لکم نه به وي تاسو لره من ناصرین څوک د مددګارانو نه. الله هم دې وساتي دا حالت نه. ذالکم دا په دې وجه باندې د عذاب به ځکه وي تاسو ته بانکم چې یقینا تاسو اتخذتم تاسو نیسلیو آیات الله آیاتونه د الله رب العزت تاسو څه کړو نیسلی مو آیاتونه د الله رب العزت هزوا پټوکو مسخرو سره وغرتکم الحیات الدنیا او تاسو لره په دوکه کې اچولیو زندګۍ د دنیا. دا دنیا چې دا خو دا دوکې کور دی نو د دنیا چې دی په دوکه کې اچولې وغرتکم الحیات الدنیا نو تاسو له به عذاب ځکه درکولی شي. ډومبنی سبب یې څه دی چې د الله دین پورې م څه کړې ده خندا مو کړې ده. مرض مه خرابه ده اواز تاسو نوځي. ډومبنی وجه څه شي ده چې تاسو د الله رب العزت دین پورې خندا کړې ده. او دویم نمبر وجه څه شي ده هغه دا ده چې تاسو دې کې اصل کې خبره دی چې سړی دونه چې لګیای نو دا ورته پته چې کوی کې نیم لګیا دا کسان راته لږ ویښ دي ورنه بیا خو یو ځای جوټه وي بل ځای کې جوټه وي دې سره هم لږ اکثر راویښ شي. شیخ نظیر احمد صاحب بیان کو نو هغه صرف د طلبا علما او ماحولو نو هغه عالم تاسو پیژنئ نوم یې درته نه علم هغه لږ خوب زر ورځي موږ هم زر راځي خو هغه له سم زر ورځي هغه به داسې جوټه واله. او نظیر احمد شیخ صاحب چې خبره راوالي نو دا څومره چې دا چا فلسفه ملسفه ډېره پړو کړي او یا منطق او فلسفي دا څیزونه ای درته من خبره نه کوي هغه به د سر نه رالي او یو پوینټ بیا چې درته د مطلب د حالاتو ته راکوزېږي د دې وخته نو ډومبنې به درته حدوحال ټول وایي چې دا خطه ده په دې کې په پلانکي ځای کې داسې جنګ شروع شو دا داسې احادیثو کې دا پیشنګویي د اوسني فلسفران پې دا یو پلانکي پې دا یو نظریات پې دا دی او دا د دې نظریې جنګ دی دا ده دا کیسه نه ښه اوږد باسي داسې که نو هر څوک چا چې مطالعه نه یې ورته ډېر ړم نه ټینګوي تاسو لیدلي داسې تاسو بیا کله نه کله پرې تنګ هم شی ډېر نو هغه داسې خو عام مجلسو کې هغه ډېر نه کوي هغې کې خبره اوږده کوي ښه اوږده کوي ځکه دغه والا دا یي دا فلسفو مذهبو داسې دا یي څیز وکړي خو دونه اوږده نه هغه چې دا یي هغه بیا سم علمي بحث نو په هغې کې لګیا او چې دی داسې بلا دغه یې وکړو نو هغه مولي صاحب پکې ښه اوږده شه په ناسته باندې نن یو ملګري هغه پکې جذباتو کې راغېږ دا بیا پکې چغه کړی ناره تکبیر څنګه ناره تکبیر نظیر احمد شیخ صاحب نه بچي نه بچي سنجیده ماحول دی کې بچغه نه وي ښه دا زموږ خپل خبرې دي خپل منځ کې دا زه چغولانه هم راغلی نظیر احمد شیخ صاحب ناشنا خبر ما دی ایمان له کسان نه راغونډه مال دوه کس دي خو چې په خبره پوهیږي چې په هزار د سویم چې په هغې پوه شي په پروګرام چې دنیا کې دا روان جنگ د دې خبره داره چې زما په پروګرام پوه شي. نو خیر هغه بیا مولي صاحب ما ته وایي ځئ که نور څه پیدا وکړه که ونه کړه خو دونه یې وکړئ چې د چغې سر خو زه راویښ شم که نه نو خبره دا ده چې دا تاسو اواز موضوع کې دونه شي کس خو در سر راویښ شي که نه الله دې اجر راکړي. ذالکم دا ځکه بانکم یقینا تاسو اتخذتم تاسو نیسلیو آیات الله آیاتونه د الله تعالی هزوا پټو کو مسخرو سره وغرتکم الحیات الدنیا او په
غرور او تکبر کې اچولو په دوکه کې اچولو تاسو لره زندګۍ د دنیا فالیوم بس نن ورځ لا یخرجون منها دی به نشو باسل د سنه د جهنم نه الله هم دې بچ کړي بس نه به شو باسل منها د دینه ولا هم یستعتبون او نه به دوی ته دوباره د راتګ موقع ورکولی شي یا ولا هم یستعتبون او نه به دوی ته د توبې موقع ورکولی شي د توبې موقع بیا ختمه ده ښه بس بیا کیسه ختمه ده الله رب العزت ترله په وخت باندې توبې توفیق راکړي نو اوس تفریح ده خلاصه د صورت په خلاصې د صورت باندې نه چوړ د ټول صورت خلاصه څه شي ده فلله الحمد بس ټول حمدونه ثابت دي چا لره الله رب العزت لره نو وایه حمدونه چا لره دي الله رب العزت لره فلله بس خاص الله لره څه شي دی الحمد تعریفونه دي ټول رب السماوات چې رب دې د څه د اسمانونو و رب الارض و رب دې د څه د ځمکې رب العالمین او چې رب دې د دې تمام عالم زمونږ د ټولو څه دی رب دی وله الکبریاء او ټوله بړایي لویوالی چا لره دی یو الله رب العزت لره دی وایه لویوالی چا لره دی الله رب العزت لره لویوالی چا لره دی چا لره لویوالی دی الله لره وله دغه الله لره الکبریاء لویوالی دی عظمت دی فی السماوات په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې وهو العزیز و دغه الله تعالی غالب دی الحکیم او حکمت والا دی الله رب العزت دی او سمجھ را نصیب کی الله د استقامت په شریعت را نصیب کی الله رب العزت پر رحم سره 15 سپاره ختم شوه الله د مزیدم توفیق راکړي تاسو ټول وای الحمدلله